بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت عطا الله شاه بخاری رحمه الله د زمانی یو ولی او بزرگ سړی تیر شوی دی. یو ورځ ناستو روټۍ یې خوړه، مخې ته یو بنګي عیسائی سړی تیر شو. حضرت سے ول آواز ورک وی راشه مونږ سره روټۍ وخوره. هغه ورته وی شاه صاحب زه بنګي او عیسائی سړی یم، تا سره چرته کېناستی شم. شاه صاحب ورته بیا آواز وکړه راشه رورې مونږ سره روټۍ وخوره زمونږ رورې. هغه ورته بیا مکه جواب کوي زه بنګي او عیسائی یم، تا سره نشم کېناستی. عطا الله شاه صاحب په خپله باندې ورپاسېده، د مټې ونیسه او راوسته ځان سره په دسترخوان باندې کېنو او په خپل لاس باندې نوړی رالی او په هغه په خوله کې ورکوي. هغې په روټۍ باندې ښه مزېدار موړ که. هغه باندې دومره اثر وشو د دې خبرې چې هغه فوراً په هغه ځای باندې توبه وباسله، کور ته لاړو، تمام خاندان خپل راوستو او ټول خاندان دا مسلمان شو. معلومه دا شوه خوش اخلاقی د هر انسان قدر، د انسانیت قدر دا چې پچا کې وي نو الله جل جلاله دا غینه غټ خیر خوري. لکه څنګه چې عطا الله شاه بخاری رحمه الله دا هغې په لږ غونتې خوش اخلاقۍ باندې او د هغه بنګي سره لږ غونتې چې کوم دی خوش اخلاقي کول، الله جل جلاله تمام خاندان ته د اسلام دولت دا ورنصیب کو.